خړوي مولانا خانزیب د بجاوړ عظیم جمدای توانا عضو همیشه د پوره غلی کوم مولانا عبیدالله قاسمی د مردان اجامته امام و شاعری په دې بدنصیبی خوره رسول الله وارثون داسې چتریل شي سړی زړه بیستی هغه ونه کو خواند ورک شي په تاریخ شه چې کله کیم قومي د انبیا مرګ تلوس اچولی دی دا قومي نه چیرې د خدای د غضب نه محفوظ نه دي خدای غضب پرې راوستی دی تمام دنیا تاریخ وکسئ چې کیم قومي د نبیونو مرګ تلوس اچولی دی الله د خپل قهر په څپړو ولی دی نن میږه یو ډېر عظیم مولوي دی انپي صلات علیکم مولانا خانزیب واقعي ډېر ژمدی توانا نر د امن اوز یې کو د امن سولګار و د امن ګردبون و حق گو و او په دا جغرافیه الله پاک د تا ډېر غټ علوم ورکړي وي ویس مسپیشینی غریبی دوی ملګری سره بجاور شو او ډېر عظیم معلم و زه واقعي وایي د سره پارین لکه توس چې مو ته رچک شي چې لمنځي نه درته کوم ای بجاوړ و په مردان کښې پړنېده حافظ د قرآن و قاري و عالم و وړکې ژڼکای یې په ساپړ کې ولی دی لکه دا ګل چې زه ووایم آس تر ورور یې روشي چې تو یې مو ورور ولی دی په چوړې یې ولی دی پنډېده په د هغه کور کښې په شهادت یې ورسو او داسې په دا بیلټ چې وکسې نورې هغه د عام انسانونه وینې تویېږي بیاستی خوان څه نه سړي ته ویل کوي چې لږ کې دیا ته په کوپړۍ کښې پیړ نه وي دماغ یې وي انسانیت یې وي زړه ته لږ درد وي او د دغې روز روز مرګېدلو سره د دغې پښتني په بیلټ باندې څومره ماندې بیریږي ګوډۍ هغه مینه بیا نشي برداشت کولی ځوانونه تورسارې د مېړې دغې سورې نه محرومې شي وړه بچون د پلور د شفقت نه محروم شي روز روز په دې غم کښې دا پښتونخوا ډیبه باید چې د هر منبر نه د امن اوس پورته شي د هر محراب نه د امن اوس پورته شي د هر سکول کالج یونیورسټۍ کلیولي کلیزیري د هر دفتر د هر اجتماعګاه د هر تبلیغي پښتونخوا مرکز نه د امن اوس پورته شي امن آستی اسلام هغه داعي دی چې اسلام ټوله دنیا ته د امن درس ورکوي الله جل شانه دا چې کوم شهیدون وشول او کوم علما دي ډېر عظیم هستې دي د شهادتونه قبیل کړي خدای دې کور ولته تسلی ورکړي همیش په وطن په ماکین باندې یوه غټه غونډه راونهدو د امن د پوره قوم هم ډېر زیات در بدر دی نو دا خالی په زنده‌باد په مرده‌باد په هیڅ په تیسې امن الله فیصلې نه بدلوي الله د انسانونو د په حق کښې فیصلې بدلوي د انسانونو په شي عمالې باندې تبلیغ اجتماع کښې پروسه یوه مشر ډېره ښه خبره کوله چې حالات تسې بدل کې په حالات باندې خپل حالات درست کې چې الله جل شانه د تسې په باره کښې د رحمت د خیر د امن فیصلې نازلې کو نن میش د رسول الله د وارثونو وینې تیې وي غوړي امن میش د رسول الله عام امتیون اګاجارې ملې غوندې چتري خلک زړه نه پرې کوي کورونه ړنګوي کښلې کښلې قرانې ببایوي غوړي امن شاوخت تیری د سکون ژوند د آرام ژوند دا ممکنه نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ای مسلمون مثال د یوې بدن غوندې دی تو چې کله دا پنډې خوږېدله ټول بدن د ټیکه نه کوله مسلمون مثال د یوه بدن دی په بدن شه چې سترګه ته تکلیف شي ټول بدن ځنې بېقراره وي چې یوه مسلمون ته تکلیف وي ټول مسلمون دا بېقراره وي داسته نه یی چې په نانه بندېدو په مو نشته زه خو نه باچ نه ته ورسره ودړدېږه حضور صلی الله علیه وسلم یې دغې امت ته پوره دردېدلی دی هغې رسول امتیونی بهر کې
حدیث درس تمنن دا درد و دا غم و دا سوگ و امیج ندریز دنوسته اغی شهیدون په حق شو دعا وکي چې الله جل شانو هنند شهادت مرتبه ورکړه اجمی مبارکه شپه دو آسه په کور کښې خوشپات تیروي ډیره مبارک وخت وي خدای پاک ته دوی عشق توی کی چیرې دوه رکعته نفلونه وکړي یا الله دغې میاشت مبارک شي ته د رحم فیصلې د امن فیصلې نازلې کې بیشته په چار دادو چې خپلې د الله فیصلې په اعمال بدلې کې آسمون را دیر ته بدلې دي ځکه په دنیا کښې میش داس ګناه نشته چې میژې نه کوي هر قسم ګناهونه کښې مبتلا یې آسمون فیصلې میژې توس په برک شي د خیر نه دي الله جل شانو هو د میژه ګناهونه معاف کو بهر کې دغه نستی منا دا وننده درس وي شهیدونه تو دا وکي خو سه مکین در نه هارونه دي مش قوم له کرم شری چې الله جل شانو د خیر فیصله نازل کو زورا ور عربا